أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. متقیون پرزگوری خالق اللہ پاک صفتینا بیانوی. اول صفت دا بیان شو چې دی په غیب باندې چې کیم شینا میشتوسنا غیب دی پټ دی په باندې ایمان وروړي. او بل خبره دا چې دی منزینا کو خو منزینا پوجاما کو. او درېمه خبره علاوه چې مو دی تصور کړی دی که علم دا کدنیو دولت دی یا بل فن هنر کسب دا ایغه نه دی ينفقون خرچې کو یعنی مو پولیار شي لګول کو. او بل متقیون هغه خلق دی والذین آکسون دی یؤمنون چې د ایمان وروړي بما پیغه شی باندې انزل چر نازل دی لیکتو تا کیم قرآن او حدیث صلاح در کړی دی مؤمنین متقیون په باندې ایمان وروړي. وما او پیغه شی باندې انزل چر نازل شوی دی من قبل کایتونه مخشه کتبینا سلویر تورات زبور انجیل او دهرنګ صحیفه سل صحیفه چې پاش لاس په آدم علی السلام باندې نازل وي 50 په عیسی علی السلام دیش په ادریس علی السلام او لاس په ابراهیم علی السلام په باندې د ټول ایمان وروړي. خو بیا کیدای دادو چې هغه ټول اسم منسوخ دي صحیفه او کتبینا یو قرآن پاک کی قیامت پر حق او سچ کتاب ده. وما او پیغه صحیفه کتبه باندې د ایمان وروړي انزل چر نازل دی لیکا من قبل کایتونه مخش تورات زبور انجیل او صحیفه وبالآخرت پورې د آخرت باندې هم د یوقنون یقین کو. آخرت منا د نیو اخیری ورځ قیامت اوله ورځ د نیو اخیری ورځ په باندې د ایمان د چې میش به خامخا ټول مري قبر شه برزخ شه ډیر وخت په تیریږي نه ورسته بیا ټول بیا پر تکیږي. متقیون په دې باندې ایمان ده. بیا لا پکوي چې چا متقیون دا صفاتینه چې د کیم ذکر شول دغه حالات په سرانګي وي دا پوکیم کیفیت باندې دی. اولایک دا کسون علی هدن دای په هدایت باندې دی مر ربهم د طرفه د ربنا ان الله پاک دیتا هدایت لو یا بخره ور کړی دو. و اولایک دا کسون هم المفلحون دا کامیاب دي. نن سبو بهرحال ډیر خلک په دا لګیا دي چې مو سړی موټر ټریکټر بل شایم زکه پټی می ډیر شي به زکه کامیاب والا وی چې نه 50 دا قران پاک د تقوی صفاتینه چې ذکر کړل چې 50 روشي بیا اپ اصلي معنی سره کامیاب دي. او بل دی قرآن پاک شرطی من زحزح عن النار سیک چې جهنم نه خلاص شو و ادخل الجنه جنت ته داخل شو فقط فاز اسرای کامیاب ده. اسمیشتو سوال اول په سورۃ بقره شه الف لام میم ټکی ویل دې ته په عربي شه حروف مقطعات وی. حروف مقطعات مطلب دا چې ګوشي ویل شي. اس یو علم تر کیف دا یو علم نشح لکدینا میسو گاډ وی علم دانی چې الف لام میم دې ته مقطعات وی ګوشي ویل شي الف لام میم. بهر حال دا حروف مقطعات 29 سورته په شروع غلي دي چې هغه اول دا سورته بقره ده الف لام میم بیا ان ورسته الف لام را بیا الف لام میم صاد بیا الف لام میم را بهر مستقل 29 حروف غا سورته شدا ټکی روغلی او شپږ ځای الف لام میم روغلی دا 15 ځای الف لام میم را روغلی دا او د هرنګ شپږ ځای ح میم او د هرنګ توا سین میم دوا ځای دین علاوه په نیر ځای ش په یو ځای ش مستقل دا ټکی روغلی دي. مفسرین وایي چې الله اعلم بمراده بذلک علا پاک دې په مراد څه په یمیشته ده هیڅ قسم پاته نشته چې پاشه لولي اکبر خلفای اربعه ابو بکر عمر عثمان علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او عبد الله ابن مسعود موقف دا غدا. ابن کثیر رحم الله دا خبره تفصیلی ذکر کړی چې باسه دې په معنا په تفسیر باندې د الله نه مسو بل هیڅ نه پیږي. زنه علما دا وی چې بهر دې معنی شته او زنه وی چې نه ادا الف لام میم یا حامیم غیره دا د سورتین نومینه دي لکه دا قول د امام مجاهد یاد رحمه الله. او زنه وی چې دا الف لام میم قرآن پاک په نومش یو نوم ده. امام شعبی رحمه الله تعالی چې دا الف لام میم حامیم وغیره دا د الله پاک په اسما شي
پونومیش یو نوم ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دا د الله پونومیش یو نوم ده. او الله پاک دې په واجب باندې قسم خوري الف لام میم. الله وی چې موږ په خپل خدای باندې قسم وي. برحال مختلف اقوال دي. دې وجه نه ځنه علما وایي چې الف لام میم داغه د الله د اول اول ټکی چې الله دا دغه نه برحال د ټکی رخصت دي. الف من الله، لام من لطیف او میم من مجید. او یو کول داغه دا چې الف من علاء الله د الله پاک نعمتینا، لام من لطف الله د الله پاک مهربانی، میم من مجد الله د الله پاک بزرگی شرافت دې ته اشاره دو. بیا به هر حال وی چې دا خبره نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نه منقول نه دي. مفسرین دې حروف تعنوم حروف مقطعات ورکوي. دې سورته په شروع کې چې کوم رغلی دي بهر حال قسمه قسم حکمتونه لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د کوم سورتونه نازل دي. په اول شروع شي دا غټکی رغلی دي. الله پاک اصلي معنی دا ده چې مشرکین ته د مقابله اعلان کو چې توس ویای چې میر عربي فصیح و بلیغ جب غړونی بیا توس یاد قرآن پاک الف لام میم یاسین حامیم وغیره دې ټکی غونې توس ټکی جوړ کړي، سورتونه جوړ کړي. فاتو بسورة من مثله آیتینا الله پاک ویای دای ته مقابله اعلان ورکوي چې توس یو سورات دا جوړ کړي. بهر حال دی وی چې میر نشي جوړوي او مخشه به چې چا کوي قصیده جوړ کړه، اشعار به جوړ کړ، بیا به په سرمن یا په بل شي باندې ولیکل. بیت الله شریف پر بیا هغه اشعار زویړن کله لیدل به پاپره چې چا به جوړ کړل په براشه په مقابله شي بیا اوی چې بار ده ان اعطیناک الکوثر چې کله ولیکل شو بهر حال بیت الله شریف پر اویزان شو. کفار لګیا دي 600 یو رغلو لوی شاعر یاو ادا پر ولیکل چې والله ما هذا کلام البشر. په خدای مې دا قسم ده خو د بین ادم خبرې نه دي، دا خو عجیبه خبرې دي. بیا دې وجه نه بهر حال ټول کفار دین عاجز شول چې د قرآن پاک غوندې یو ټکی نشي جوړولای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا چې چا د کلام پاک د قرآن شریف یو ټکی ویلو ایتا ټکی په واجه سره یوانې کی ملويږي او یوانې کوي د لاس نه کوي باروباروي. مونځنه بهاري چوي مونځ شي پویلوړي چوي بیا اصل نه کوي په مونځ شي چې پونوس یو بیا 50 نه کوي دي. دې وجه نه چې الف لام میم دا یو حرف یو ټکی نه ده بلکې الف زون ته ده، لام زون ته ده، میم زون ته ده. په دا باندې خدای پاک دیش نه کوي دا ور کوي بلکې دا وی علما چې الف په دا شی بیا درې ټکی دي. الف ته یو لام ده یو افیدو دا سلام پاشه لام الف میم دا سی میم یا میم په یو ټکی باندې چې لاس نه کوي شي مونځنه بهر دیش نه کوي په هر ټکی باندې خدای پاک ور کوي. بیا میشتو تعالی پاک وی چې ذالک الکتاب لا ریب فیه دا داسې کتاب ده چې په دا هیڅ قسم شک شبهه نشته. دا د الله کتاب ده او الله پاک په نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا نازل کړی ده او دین عملی مده شو چې دا وحی الهی ده. ځکه چې د مبارک الله پاک صفاتونه بیانوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا خپل خواهشات متعلق خبره نه کو، دا د الله پاک طرف نه یو غاډو وحی ده. خواهشات خبره مطلب چې شیطان خبره نه دي، دا د رحمان خبرې دي. دې وجه نه الله پاک وی چې په دا هیڅ قسم شک شبهه نشته. سیک چې شک شبهه په شا چې یا انکار کو ځنه لکه غیر مسلم کفار دهریون یعنی را غیر مسلم ډیر ډالې دي. برخلا دی کج فهمیدو آی دی هغه دماغي خرابتي کني په قرآن پاک شي څه خرابي څه نقصان نشته بشي. بیا الله پاک وی چې دا کتاب چې دا قرآن شریف ته دا سرنګ کتاب ده الله وی چې هدن للمتقین دا پرزګوري خلک د پوره هدایت ته. دې وجه نه دا الله پاک وی چې منتفعين نفع خوستین کی هغه تقواداري خلک دي نه عام خلک د پوره هدن للناس کافتا للناس. لکه د مبارک صفاتینه چې دي دا سه قرآن پاک صفاتینه دي خو اصلي فائدہ چې قرآن حدیث نه خولي هغه نیک خلک زنو خولي فائدہ. ځکه چې کیمه خبره وکړو نیک خلک په باندې اعمال کو هغه مطابق خپل ژوندۍ جوړوي، خپل بال بچ هغه مطابق جوړوي. ځکه چې الله میشتو سوي کو انفسکم اهلیکم نارا، تو خپل دنیا جهنم نه باچ کې خپل بال بچیا جهنم نه باچ کې. یعنی چې کیم خلک د قرآن د حدیث مطابق ژوندین تروي هغه تعالی پاک به خوش خبره ورکوي. ازک الله پاک وی چې هدل للمتقین دا ټول پرزګوري خلک د پوره هدایت ته میشتو سه بار حل منځ شه بار ویای
نفل و سنت واجبش اهدنا الصراط المستقیم. یا الله میشتا سیخل یارر وشای بیا میشتو سا قرآن پاک آیتینا بارحال چار نازل دل ولی فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون چې کله به قرآن پاک یو آیت نازل شو په باندې به د ایمان وروړو بیا به د ایمان زیاتېدو سره په دې باندې به دی خوشولیدل. یا دې وجې نه بارحال الله پاک متقیون صفتونه بیانوي چې دا تقوا صفت پوزون شروع همیشه به توس کامیاب شي. الذي اغذات ای کذا چربیدور یکل لاروی شکل خالق من خلقی د خپل مخلوقاتنا من استفاه هر اسیک چې غوړه کړو پسندیده کړو نبوت پیغمبري ورکړه فزهدهم دای بیرغبت کړل یعنی دای ته د نیو ډیر خوان نه ورکوي فی هذه دار په دې دار دنیا ش ازارات مطابق استعمالوي بار حالین ورست دی په دین باندې همیشه وخت روي ژوند دین ټول د دین متعلق ده. وشغلهم علا پاک دی مشغول کړ به مراقبته په خپل فکر سره په خپل نگرانی انتظار سره و ادامت الافکار په همیشګری د افکار د فکر سره ځکه چې شعور خلق الذين آکسون يتفکرون فی خلق السماوات والارض چې دی د اسمانه او د مځکه په خلقیت سے پیدویش سے سوچ کو او دا وی چې ربنا ما خلقت هذا باطلا یا الله تو دا په باطل نه دی پیدو بلکې میز د نافع د پر پیدو دی. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.